بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب العالمين رب اشرح لي صدري. دا ویډیو کنه چې دی کتاب کې به مقدمه تاسو ته بیانوم. په مقدمه کې وزره فصاحت او د بلاغت اقسام او داغي تعریفات او داغي خبرې اترې دا ورته ویم. نو ګوره د ټول مقدمه د دې څخه پوری چې کنه لري خلاصه دا شو چې موږ د اول د فصاحت مفرد تعریف وکړو. او بیا په وی چې په فصاحت مفرد څه ته ویل کېږي؟ خلوصه من تنافر الحروف ومخالفه القياس والغرابه. نو درې سوزونه پکراله: مخالفت قیاس، غرابت او تنافر. نو درې سوزونه شول کنه. مخل بالفصاحت درې سوزونه شول. او بیا وی چې د فصاحت کلام تعریف بدل تکوما. د فصاحت کلام تعریف وکړو چې سره سلامته عن تنافر الكلمات مجتمعه وذوف التعريف والتعقيد. چې تنافر کلمات نه ځان بچ کول او د ذوف تعلیل نه ځان بچ کول او د تعقید نه ځان بچ کول. د تعقید بیا دوه قسمونه: یو تعقید لفظي او تعقید معنوي. نو ګوره ټول اوه سيزونه شول. ټول څو سيزونه شول؟ درې د تنافر د درې دغه د فصاحت الکلمه په تعریف کې کم دي: تنافر الحروف، مخالفت القياس، بلاغت. صحیح شو نه؟ او سلور چې نه دا په فصاحت کلام کې دي: یو تنافر الکلمات، یو ضعف تعلیف، تعقید لفظی، تعقید معنوي. نو دا اوه چې دي کنه دا اسباب مخل بالفصاحت دي. اوه سری یعنی هغه اسباب چې په فصاحت کې موږ ته خلل غورځي. اوس پدې کې دا بازي چې دي کنه دا بازي دا خو لکه پر نور علوم سره د پته لګیدله. لکه ضعف تعلیف چې تعالی نه هو درځي د ضعف تعلیف نه بزان بچ کې، چې صرف ته درځي جو دغه نه بزان بچ کې، د مخالفت قیاس نه بزان بچ کې. دغه شانتي چې د علم لغت کتابونه وګوري جو تنافر نه بزان بچ کې، دغه نه بزان بچ کې، د غرابت نه بزان بچ کې. خو صرف دو پاتشول. یو دا چې لکه پدی په ذریعہ سره لکه تبه دا معنی مرادی په صحیح الفاظو کې بسنګ ادا کوي چې په معنی مرادی کې د خطا نه بچي. او یو دا چې بدی کې با د تعقید معنوي نه ځان بچ کول. دا تعقید لفظي نه هم بناوه کې بچ کیږي، خو تعقید معنوي نه. نو دې لپاره له دوه علوم ضرورت وو چې یو په لفظي معنی کې معنی ادا کولو کې د خطا نه بچي. د دې لپاره د علم ضرورت وو چې په نور علوم سره نه زیدو. نو دې لپاره علم وذکر شو چې علم المعانی وي. او دویم چې د کم لفظ کې د تعقید معنوي نه ځان بچ کړل شي نو هغه د مقتضى الحال مطابق شي. نو د هغې لپاره د علم ضرورت چې هغې د علم البیان وایي. نو دا دوه علوم په وجود کې راغلل: یو علم المعانی او علم البیان. او علم البدیع دا خو د دې توابع دی. نو په دې نن سبق کې دا بیانوي چې د علم المعانی او علم البیان ته څه ضرورت و. د دې ساده پورې موږ صرف یاد کو، نحو یاد کړله، نور د لغت کتابونه یاد کړل. نه د علم المعانی ته پکې ضرورت وو، علم البیان ته پکې ضرورت وو. نو دې ډېر غټ ضرورت دی ځکه چې اسباب مخل بالفصاحت څو دي؟ وا. نو بری کې د بعض په سر سره، بعض بناوي سره، بعض په علم لغت سره تحقیقي. خود به سونه د سری چې هغه په نه د کې نه لپاره د علم معانی او د علم بلاغت ضرورت وو. په دې پوه شو تاسو؟ اوس ورته به وعلماء او معلومه شوله د دینه ايضا دغه رنګي د الاول د سر وای تلخیص المفتاح ان البلاغه مرجعها، چې بلاغت مرجع دی الى الاحتراز عن الخطا في تاديه المعنى المراد والى تمييز الكلام الفصيح عن غيره. چې د علم البلاغت مرجع دو سيزونه دي. د علم البلاغت مرجع دو سيزونه دي: یو په معنا مرادي ادا کولو کې د خطا نه ځان بچ کول، معنی مرادی ادا کولو کې د لفظي خطا نه ځان بچ کول. دویم مقصد الى تمييز الكلام الفصيح عن غيره، چې فصیح کلام د غیر فصیح نه جدا کول. وز دا فصیح کلام چې د غیر کلام نه جدا کومه نو ورستو ګوره. یو ثاني دویم ما يبين في علم متن اللغه، دا بیانی کې په علم متن لغت کې او التصریف په صرف کې او انه یا پس کې بنحو کې او یدرک بالحس یا ادراک ولکې په حس سره
وهو ما عدا التعقيل المعنوي او دا ټول چې دا تعقیل معنوي نه سیوا دي علاوه دي. وما يحترز به عن الاول نو په کوم سره چې احتراز کیږي د اول نه یعنی په معنی مرادي کې د خطا کېدونه نو علم المعاني. وما يحترز به عن التعقيد المعنوي او کوم سره چې احتراز کیږي د تعقيد معنوي د علم البيان دی. وما يعرف به وجوه التحسين على البديع او هغه چې په جنلګي به سره وجوه تحسين د علم البديع دی. وكثير او ډیر خلق يسمى الجميع علم البيان وبعضهم يسمى الاول علم المعاني والاخر علم البيان والثلاثه علم البديع. الګه پوه شو به معنی وسره شي تشریلا نو د دې خلاصه څه شولا چې د علم البلاغت مرجع دو سيزونه دي. د علم البلاغت حاصلولو داغي څو مقصد لري دوا یو په معنی مرادي ادا کولو کې د خطا نه ځان بچ کول ایو کلام فصیح د غیر فصیح نه وعلم پتہ ولګی دا ځند غنګي ان البلاغه فی الكلام بلاغت په کلام کې مرجع ویسته وایي نو دا وی ضرورت تفصیل کوم نه ستې ما یجب ان يحصل چې هغه چې واجب وي چې حاصل کړل شي حتی يمكن اصولها چې ممکن وي اصول لري لکه ویل کېږي مرجع الجود الى الغنا مرجع د سخاوت دا مالداری ده یعنی چې مالداری دي نو سخاوت به وکړي کنه چې مالداری نه سبا سخاوت وکړي نو دغه شرط د علم البلاغت مرجع چې دا ناغه وسونه دي سوسونه دي دوا کم دي. نمبر 1 الى الاحتراز عن الخطا في تاديه المعنى المراد معنی د اخر طرف شروع کوي د معنی مرادي ادا کولو کې د خطای نه ځان بچ کول د اخر طرف معنی مرادي ادا کولو کې د خطای نه ځان بچ کول والا کدسن شي لربما ډیر کردا اد المعنى المراد چې ادا کول کې معنی مرادي بلفظ فصیح بلفظ فصیح سره وغیر مطابق لمقتضى الحال د مقتضى الحال مطابق نوي جو فلا يكون بلیغا بلیغ نه یغا وډیر کرته دسی کنه چې لکه یو کلام خو فصیح وي یعنی پاغي کې کلام چې فصیح کړي نو دغه لپاره دغه درې څلور سوزونه ضروری دي چې یو کلمات فصیح وي د تناوري کلمات نه خالی وي د تعقید نه خالی وي او د ذوف تعریف نه خالی وي یو کلام بده سي جواب د څلور نه خالی وي خو بیا هغه د مقتضى الحال مطابق بنوي نو کلام فصیح به وي خو کلام بلیغ با. او دویم نمبر د علم البلاغت مرجع الى تمييز الكلام الفصيح عن غيره جدا کېدل د کلام فصیح دي د غیر فصیح نه چې کلام فصیح د غیر فصیح نه شي ولی و الا کتردا شرط کوونه لګول شي نه ربما ډیر کړه اورد الكلام المطابق لمقتضى الحال راوړل کېږي کلام چې مطابق د مقتضى الحال سره او غیر فصیح نه غیر فصیح وي نو چې فصیح نه د مقتضى الحال مطابق ده خو فصیح نه ده لکه یو سړی پلار مړل نو تور ته د تسلی خبرې کې خو لکه الفاظ دي ګران استعمال کړل نو دا خو دا بلیغ نه لري دغه د بلیغ د لپاره دا خبره ضروری ده چې دا بسوي فصیح بوي لوجوب الفصاحه فی البلاغه دغه چې د بلاغت په تعریف فصاحت واجب ده ضروری ده. ويدخل في تمييز الكلام الفصيح او داخلي کې په تمييز کلام فصیح کې من غیر د غیر نه تمييز الكلمات الفصيحه جدا کېدل د کلمات فصیحه او د غیر نه لتوقفه عليها لکه جدا موقوف دي باندې والثاني د دویم نه چې کلام فصیح د غیر فصیح نه جدا کوي و تمييز الفصيح عن غيره منه اباظه ما يبين يعني هغه چې بیان ولګي یعنی کلام فصیح د غیر فصیح نه جدا کیږي نو بعضی د دې په علم لغت سره بعضی په صرف سره بعضی په نحو سره منه ما يبين اغه يبين معنی ايوزه هو جوازه کیږي في علم متن اللغه ده په علم متن اللغت کې و علم لغت می ونه علم متن اللغت می زکه وی چې علم لغت کې لا صرف نه هو بلاغه دا ټول به راځي خو په علم متن لغت می چې دینه صرف مراد هغه ډکشنری او هغه دغه چې په ډکشنری کې کله غرابت لکه غرابت یو ټکی کې ناشناوالی نو موږ ویل چې غرابت څه ته ویل کېږي چې یو لفظ د ډکشنری نه معنا علاوه ته د هغې نه معنا نه معلومیږي کله غرابت لکه غرابت شو وانما قال ومتن اللغت می وی علم اللغت می ونوي ولی متن معرفه اوزاع المفردات یعنی پیجندل دا مفردات او اوز چې دا د سره باروته شوی دي لئن اللغه اعم من ذلك یعنی لغت عام دی دینه لغت صرف نه هو او دې ټول دوی یعنی به يعرفو یعنی د دې په ذریعہ سره د علم متن لغت په ذریعہ سره پیژندل کېږي تمییز السالم من الغرابه عن غیره چې بچ کېدل جدا کېدل سالم د غیر د دینه بمعنى انه من تتبع الكتب المتداوله چې کم کس د اوګدو کتابونو تتبع تلاش وکي واحاط بمعاني المفردات المانوسه او د راګیر کی هغه معانی کم چې د معنی د مفردات او کم چې مانوس دي یعنی اشنا دي
علم ان د په پته ولګي ان ما عداها چې دین علاوه چې کوم دي عما يفتقر الى تنفيذ چې هغه محتاج تنفيذ ته تنافر ته او تخريج یا تخريج ته او هو غیر سالم من الغرابه دا بغیر سالم من الغرابت نه لکه پوه شو باندې وس دی وی کنه چې ما خو د لغت کتابونه لیدل دي پای کې په یو ټکی کې ځان چې دا غریب ته او دا غریب نه نه پدې کې غرابت شته ورې کې نشته نو نه د دې نه مراد هغه دی چې یو کس ذوق سلیمي او دې په علم باندې پوي ناغه ته مانو واضحي جو صحیح د غرابت په فکرې کا ته مانو واضح نه نو غریب بینور پر هغه نه دي کړی وبهذا تبين بل زر واجو شو فساد هغه چې ویل شو دي اعتراض کړه په امام زوزنی رحمت الله علیه باندې چې انه ليس في علم متن اللغه چې په علم متن اللغت کې خدا سي نشته ان بعض الالفاظ چې بعض الفاظ يحتاجو چې محتاج دي په معرفت په معرفت لري الى ان يبحث عنه چې بعض کله شي نه په کومه مقصوده په لغت کې او فی علم التصریف یا لکه وې د بعضی چې کلام فصیح د غیر فصیح نه جدا کیږي نو بدی کې بعضی حاصلی کې په علم متن لغت سره لکه غرابت او بعضی په حاصلی کې په صرف سره اول ملي ارتدا خبره کړې ده چې مخل بالفساد او سيزونه مبزین کې راولي که مخالفت القياس لکه مخالفت القياس سره د صرف په ذریعہ سره ته معلومیږي چې دا مخالفت قياس دی کنه دی اذ به يعرف ځکه په دې سره دا معلومي لکېږي ان الاجل مخالف للقياس چې اجل لا مخالف القياس دی او اجل لا مخالف القياس نه او فی علم النحو یا بعض د مخل بالفصاحت نه معلومیږي په علم النحو سره که ضعف تعلیف شو لکه ضعف تعلیف او ولګي ویلو کنه ازمار قبل ذکر او تاقید لفظي چې وړاندېواله رستواله او يدرك بالحس یا د بعضی مخل بالفصاحت ادراک ولګي په حس سره لکه تنافر لگاو چې په غوګونو باندې بد لګي هغه ویل شو کنه اذ به يعرف زګه د حواس په ذریعہ سره پته لګي چې ان المستشذر متنافر دون مرتفع چې مستشذر دې دا په دې کې په تنافر دی او په مرتفع کې نشته هغه له ګوده را پاس او اوچتشه دغه پاسه خانه ودرېګا وکذا تنافر الكلمات او دا رنګ تنافر کلمات او تنافر کلمات تنافر کلمات پیژنې کنه چې دا کلمات یو واغې نو دا هم ته د علم النحو په ذریعہ سره دی پته لګي د هیڅ په ذریعہ سره پته لګي نوې وهو ما يبين وهو دا هو زمير چاته راځي دي نو دوی چې دا ما ته راځي دي وما يبين في العلوم المذكوره يعني هغه چې بیان ولګي په علم مذکورو کې یا د ادراک کې په حسره نو دا هو زمير وجاته راځي دي نو مکه ما ټکه ذکر شوی په زمير عائد الى ومن زعم او چې په کې دا ویلي چې دا هو زمير دی يدرك بالحس راځي دي نو دا خبره غلطه ده فقط ساسا وانظار اندسا وشوله ما هذا التعقيد المعنوي اے وې کوم مخل بالفصاحت چې کنه نو مخل بالفصاحت څه نو هو کم دی لاول نه کې تنافر ده مخالفت القياس ده غرابت ده نو دا وې د تنافر ادراک پس سره کیږي په حس سره پس سره په حس سره د غرابت دغه پس سره کیږي په لغت سره د لغت په علم متن لغت سره او د مخالفت قياس پس سره کیږي فسر سره به په کلام کې موږ مخالف الفساد وی سوسونه دي چلو کم دي نمبر 1 تنافر نو تنافر پته پس سره لګي فحس سره پس سره فحس سره او د ضعف تعلیف او تاقید لفظي د دې پته پس سره لګي فنحو سره او تنافر مقوله شو چې پس سره فحس سره یو بل پاتې شو دا تاقید معنوي نو تاقید معنوي پاتې شو کنه نو ما عدد تاقید معنوي سیوا د تاقید معنوي نه یلغه پوانه شوي اذ لا يعرف بتلك العلوم دا تاقید معنوي نه پیژندل کېږي په دې مخکینی علوم سره مخکې درې علوم ذکر شول علم الصرف علم النحو او علم لغت ولا بالحس او نه په حس سره تمیز سالم چې جدا شي د سالم من التعقيد المعنوي عن غيره فعلم نو پته ولګیدل چې ان مرجع البلاغه چې مرجع د بلاغت بعضه مبين في العلوم المذكوره دا بعض بیان کړل شي په مخکینی علوم کې په صرف کې په نحو کې په علم لغت کې وبعضه مدرك بالحس او بعض مدرک په حس نه بعض ادراکي په حس لغت تنافر وبقي الاعتراض عن الخطا في تعديه المعنى المراد لیکن په دې کې اوسم اعتراض به او چې لکه ما دا خبره به باقی و چې په معنی مرادی کې به خطا نه ځان څنګه بچ کې والاحتراز عن التعقيد المعنوي او د تعقيد المعنوي نه ځان بچ کول فمست الحاجه الى علمين وذا خپل خبره وکړلې چې حاجت راغی یو دوه علمونو ته مفیدین لذلك چا فائدہ ورکون کې د دې دوه فوضعوا علم المعاني للاول نو ذکر علم المعاني د اول لپاره یعنی په معنی مرادی کې د خطای نه ځان بچ کول لپاره دای لپاره کوم او ذکر علم المعاني وعلم البيان للثاني او علم بیان او ذکر د دویم لپاره پوه شئ
واليه اشار بقوله او په دې سره مصنف اشاره کړي په خپل قول سره وما يحترز به عن الاول علم المعاني يعني هغه چې احتراز کولېږي په دې سره د اول نه اول څه شری الخطا في تاديه المعنى المراد يعني په معنی مرادي کې د خطا نه بچ کېدو لپاره نو دا علم المعاني دی وما يحترز به عن التعقيد المعنوي او هغه علم چې په سره احتراز راځي د تعقيد معنوي نه نو هغه څه شری علم البيان وس او دې دوته علم البلاغه وي ويسمين هذين العلمين علم البلاغه او دې دوته علم البلاغه وي وس د اعتراض بوکا چې علم البلاغه کې خو دې مخکې ما ته وی کنه چې هم بګې د صرف ضرورت ده هم بګې د نحوی ضرورت ده هم بګې د علم متن لغت ضرورت ده او تصریف دی علم المعانی او علم البیان ته بلاغه وي پوه شو به معنی نو دې نور خپل خپل نمونه شته هغه هغه سره خاص دي او دلته په بلاغت کې د دوه سيزونه اهم دي یو علم المعانی او علم البیان چې دې د تعقید معنوي او معنی مرادي کې راځي نه بچ کېدو نو ځکه دې دوه علم البلاغه ویل شوی دا وسموا هذين العلمين علم البلاغه دي او د دوه علمونو ته نوم ورکړل شوی دی علم البلاغت ولې لمکان مزید اختصاص لهما بالبلاغه زکه چې د دوانو د بلاغت سره ډیر زیات اختصاص د خاصواله وان كانت البلاغه اگر چې بلاغت تتوقف على غيرهما موقوف دي د دوه علوم د نور علوم هم لکه پوه شوي ثم احتاجوا بیا د علماء کرام دا خلق محتاج شوي دي لمعرفه توابع البلاغه دا بلاغت او توابع په جندلو ته الى علم اخر بل علم دا فوزعوا لذلك علم البديع ندی دا پاره سو دا کړل واليه اشار بقوله او په دې سره مصنف پر خپل قول سره اشاره کړی دا چې ما يعرف به وجوه التحسين او هغه علم چې په جندلګي په دې سره وجود التحسين هغه علم البديع دی لکه پوه شوي اوس وایي چې لکه دې ته دا په دې کتاب کې ما کوم علوم ذکر کړي دي ولما كان هذا المختصر في علم البلاغه وکله چې دا مختصر په علم البلاغه او دای په توابع کو نو ان حصر مقصوده في ثلاثه فنون نو دا د دې هغه مقاصد منګه راګر کړي دي په درې فنونو کې په څو فنونو کې نو وایي چې الفن الاول في علم المعاني الفن الثاني في علم البيان او الفن الثالث في علم البديع وكثير من الناس يسمى الجميع علم البيان او بعض خلک چې دې دریوانو ته علم البيان وایي دریو تسوي وبعضهم يسمى الاول علم المعاني او بعض چې دې الاولني فن علم المعاني وایي او علم البيان او علم البديع دوانو ته علم البيان وایي والاخرين يعني البيان والبديع علم البيان والثلاثه علم البديع او دریم دې علم البديع ولا يخفى وجوه المناسبه ووجوه المناسبات دا خفي دي لکه پوه شوي